حجی نانا ورکړنګ شکر الحمدلله چې شکر الحمدلله مې پیوي څه خبره نه ده خو بیا هم خیر دی زموږ ملکی حالات داسې جوړ دي که نه الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو او خاص کر په پاکستانیانو چې نن سبا کوم سچویشن چلیږي په ملک کې نو هغه حساب سره زما خاکه به تاسو کتلي د نانا ورکډنګ اخ بالکل د اوسني حالاتو سره جوړیږي اسه چې دی الیکشن ته ودرېږي چیرمن ته وایي مالم ټیکټ راکا دې ځل زه موټونو ته ودرېږم دا وګوره دا سال دی اوړه نشته بجلی نشته ګیس نشته هېڅ نشته غریب تباه دی هغه یو کس راشي چیرمن ته غوږ کې وایي جی نانا لسم پیل دی وایي نانا ته لسم پیل یې ستا کاغذونه خراب دي ته الیکشن ته نشې ودرېدی وایي بس ټیک ده زه به آزاد امیدوار ودرېږم یا به د بلې پارټۍ نه ودرېږم جلسې ته خطاب کوي وایي زما کمک لورونو راغونډ شئ دا سال دی اوړه نشته بجلی نشته ګیس نشته هېڅ هم نشته ای ورته وایي ورکم ډنګ وایي نه چې ما درته نه ویلې هسې بې څه به ډنګونه نه ورکوې تاسو ما پاس کړئ نو بیا ګورئ ای ورته وایي ته به څه وکړې وایي زه به نه دا باقي پاتې سرمن په ولاړه وباسم او دا زمونږ خپل پاکستان دی د چا پکې څه کار نشته سټه دی دله خرڅوم ای ورته وایي ورکم ډنګ وایي نه چې ما درته نه ویلې هسې بې څه به ډنګونه نه ورکوې اوس ورکه ډنګ ښه جي بابوجي کم ټایم کې چې ټیکټ راوخېږي خو د دې نه مخکې چې کوم زموږ البم را روان دی خټه او ګټه په هغې کې یو کلیپ دی دا بابوجي په یو پارک کې ناست دي پیسټري خوري د پاسه پې کوچي یو مچ راځي او ډېر زیاتې تنګۍ دی ورسره کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه چې ډېرې تنګ کي نو دې مچ ته څه وایي دې مچ ته وایي وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له میخه واله ښه جي ټیکټ یې راوخېږي وایي اخواشه خلکه ګورې پر پیج پر اسانه اچوئ لندن مې وګټه لندن ته چې لاړ شي وایي دا لا څنګه لندن دی لندن دا ځای خو دې ډډ دی